بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کتونکو ستاسو قربا وکاسیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د خصوصي پروګرام سره کم چې بجټ لږ شي په وړاندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار سے پیش کو ګران کتونکو په دې باندې زموږ نن دغه پروګرام تاسو لپاره راوړو چې په دې بجټ کې د عام ولس لپاره پکې څه اقدامات شوي دي په دې کې چې کم سرکاري کم سیلری کلاس دی یا پکې چې کم بزنس مین دي یا نور د ملک د ترقۍ حوالې سره جی ډي پي گروث مهنګايي دغه ټول حوالو سره موږ په دې باندې بحث کوو په دې پروګرام باندې په دې پروګرام کې ګران کتونکو موږ سره چې کم درانه میلمانه راغلي پای کې موږ سره اولنې میلمه فرحان سید صاحب دی څوک چې اکانومسٹ دی او اسسٹنٹ پروفیسر دی د اکنامکس. السلام علیکم, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ګرانو کتونکو موږ سره دویم میلمه په دې پروګرام کې ښاغلی ډاکټر اقبال خلیل صاحب دی چې تعلق چې جماعت اسلامي سره دی او اکانومي باندې دوی لیکل هم کوي او په بجټ حوالې سره دوی یو پیپر هم تیار کړی دی نو دوی هم موږ په دې پروګرام کې رابللی دي. ډاکټر صاحب السلام علیکم. زموږ دریم میلمه ګرانو کتونکو موږ سره فیض احمد فیض صاحب دی څوک چې د سرحد چیمبر اف کامرس پخوانی صدر پاتې شوی دی. السلام علیکم, تاسو ته بخیر راغلی وایو. ګرانو کتونکو موږ به کوشش کوو چې ارباب عثمان صاحب هم موږ په لاین باندې واخلو. ارباب عثمان ګرانو کتونکو تعلق عوامي نېشنل پارټۍ سره دی خو په خپله باندې په اکانومي باندې لیکل کی او یو اکانومسٹ بیسیکلی. موږ پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کریں گے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے ابھی ریسنٹلی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو اس بجٹ کو آپ اس سے پہلے جو بجٹ پیش کیے جاتے ہیں یا جاتے رہے ہیں تو اس بجٹ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ ہوسٹ کا AVT خیبر کا کہ مجھے دعوت دی یہاں پر. دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم سمجھ لیں اس بات کو کہ بجٹ ایکچولی ہوتا کیا ہے. بجٹ ایک ویژن ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا جی کہ اگلے فائنینشیل ایئر میں وہ کیسے پرفارم کرنا چاہتی ہے, ان کے مین ٹارگٹس کیا ہیں, اچیومنٹس کیا ہیں جی, اور اس ویژن کو اسٹرینتھ آپ کی پرفارمنس سے ملتی ہے. تو میرا ایسا ماننا ہے کہ ضروری ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ بڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے جی, اور کسی بجٹ کی ریئلسٹک ہونے کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی GDP گروتھ مطلب اکانومی کی جو پوٹینشیل ہے اس کے ساتھ کتنا ان لائن ہے. ٹھیک. سو یہ بجٹ مجھے تو کافی حد تک ریئلسٹک نہیں لگ رہا. اچھا, کیا کون سے پوائنٹس ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ تھوڑا سا یہ مصنوعی ہے یعنی فیکچوئل اس پہ نہیں ہے, فیکٹس پہ نہیں ہے؟ ایکچولی اگر آپ اپنی GDP گروتھ دیکھتے ہیں تو وہ 0.29% ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو گروتھ کر رہی ہے اکانومی وہ 1% سے بھی کم ہے, بلکہ آدھے % سے بھی کم ہے. لیکن اپنے آپ بجٹ کو دیکھتے ہیں لاسٹ ایئر کے مقابلے میں تو آپ نے جمپ کیا ہے تقریباً 30, 40, 50%. تو سوال یہ آتا ہے سامنے کہ اگر آپ کی اکانومی گرو نہیں کر رہی ہے تو آپ کا ایکسپینڈیچر 40 سے 50% جو گرو کر رہا ہے اسے آپ پورا کہاں سے کریں گے. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ وجہ اس میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے جو ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, کیونکہ بجٹ میں آپ کے پاس دو ہی سورسز ہوتے ہیں. ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ ہمارے خرچے ہیں اور یہ دوسری ہماری آمدنی ہے. جی, آمدنی کے جو دو بڑے ذرائع ہیں, سب سے بڑا ذریعہ آپ کا ٹیکس ہے. تو ٹیکس کلیکشن آپ کے لاسٹ ایئر جو مشکل سے ہوئی ہے وہ 6,000 ارب بھی نہیں ہوئی. بالکل. اس بار آپ اس کو 9,000 ارب پہ لے گئے ہیں, جبکہ آپ کی اکانومی کی پرفارمنس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو خاطر خواہ اضافہ نہیں لگتا. جیسے کہ ہم نے بھی کہا کہ GDP گروتھ آپ کی تقریباً 0.29% رہی ہے. سو ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. دوسرا, اس بجٹ کو اگر آپ اوور آل بھی دیکھتے ہیں تو جتنا آپ سنیں گے آپ کو کوئی ایسی پالیسی بیچ میں نظر نہیں آ رہی جس سے آپ یہ توقع کریں کہ آنے والے وقت میں آپ کی انڈسٹری کو زیادہ گرو کرے گی, آپ کی ایکسپورٹ زیادہ گرو کرے گی, بلکہ آپ نے کوشش کی ہے امپورٹس کو اسکویز کرنے کی, اپنی جو آپ کی درآمدات کہتے ہیں غالباً اس کو اور بھی کم کرنے کی. تو اگر آپ انہیں کم کرتے ہیں تو اس میں موسٹلی آپ کا را میٹیریل ہوتا ہے جی, اور آپ کی انڈسٹری ساری کی ساری را میٹیریل کے اوپر رن کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ انڈسٹری کو ان پٹ ہی نہیں دیں گے, را میٹیریل ہی مہنگا دیں گے, تو پھر آپ ایک ایسے توقع کرتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کا انفلیشن کا جو ریٹ ہے اس سال 38% سے بھی اوپر رہا ہے, اور اگلے سال آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 21% پہ لے آئیں گے. تو کوئی جادو کی چھڑی ہے جس کو آپ گھمائیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ جائے گی, کیونکہ آپ نے قرضہ لینا ہے تقریباً جو ہے نا اپنے ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ جائیں گے بینک کے پاس, بینک انٹرسٹ ریٹ اور بڑھائے گا. جب انٹرسٹ ریٹ اور بڑھائے گا تو چیزیں جو ہے نا الٹیمیٹلی اور مہنگی ہوں گی. سو میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ بجٹ کافی حد تک ریئلسٹک نہیں ہے, اور سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے وہ کنٹینیوس آ رہا ہے کہ آپ کا جو GDP
جو ڈیفیسٹ ہے جی ڈی پی ریشو کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لاسٹ ایئر یہ 4% تھا, اس بار یہ 6% سے بھی اوپر چلا گیا ہے. تو اس ڈیفیسٹ کو بڑھنے کے لیے آپ کو فردر بوروئنگ کرنی پڑے گی. تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کی اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی, انفلیشن ہوگی. دوسرا کل میں اکنامک سروے آف پاکستان ریلیز ہوا ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو جی ڈی پی پر کیپیٹا, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو اکانومی میں لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے, تو اس میں تو تقریباً $190 کی کمی آ گئی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 6.5% پہ چلا گیا ہے, جس کا مطلب ہے تقریباً جو ہے نا 40 لاکھ سے اوپر لوگ ان امپلائڈ ہیں آپ کے ملک میں. 45 لاکھ ایگزیکٹلی بالکل یہ فگر بنتا ہے. تو ایک پوائنٹ پہ آپ کا جی ڈی پی پر کیپیٹا نیچے آ رہا ہے, جس میں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہو کہ لیونگ اسٹینڈرڈ گرے گا. دوسرا آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, تو آپ کے سوشل اینڈ سیریس پرابلمس کافی آ رہے ہیں. اس بجٹ میں جو سب سے بڑا جو آپ کو فلاح نظر آئے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہم 14,500 ارب کا جو ہے نا بجٹ ہم دے رہے ہیں, جس میں تقریباً جو ہے نا آپ کے 9,000 ارب کے جو ہے نا ٹیکس ریسورسز آ جائیں گے, اور تقریباً 3,000 ارب کے آپ کے نان ٹیکس آ جائیں گے. تو یہ تقریباً بن گیا 12,000 ارب. اب جب اپنے خرچے کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 7,500 ارب کے آس پاس تو آپ نے انٹرسٹ میں پے کر دیا. یہ ایک ایسا خرچہ ہے جس کے بدلے میں آپ کو ایک چاول کا دانہ بھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ پروونسز کو ہم تقریباً 5,000 ارب دے دیں گے, 5,400 ارب دے دیں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہو کہ ہم ڈیفنس کے اوپر 1,800 ارب لگا دیں گے. تو یہ تو آپ کا بجٹ ہو گیا زیرو. آپ کے جو ریونیو ہے اس کے مقابلے میں زیرو ہو گیا. اب باقی کا آپ کیا کرو گے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم پی ایس ڈی پی لا رہے ہیں 1,100 ارب کا, اور ہم جو ہے نا فاٹا پہ اسپینڈ کریں گے, اور 1,500 آپ نے اسٹیمیٹ کیا کہ پروونشل ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کریں گے. تو یہ بجٹ میرے لحاظ سے کافی حد تک ایک نان ریئلسٹک بجٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جب یہ وقت گزر جائے گا تو مہنگائی مزید آئے گی, میرا یعنی کم نہیں ہوگی؟ مور دین شیور, کیونکہ ابھی آپ نے جو ہے نا اس میں رکھا ہے کہ ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 21% پہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ جو ہے, اور اس حساب سے آپ نے رکھا ہے کہ 7,303 ارب جو ہے نا آپ انٹرسٹ پیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف نے آپ کو پالیسی ریٹ کم کرنے نہیں دینا, وہ آپ کو کہے گا اور بڑھاؤ. جب آپ اور بڑھاؤ گے تو یہ جو آپ کی ڈیٹ کی پیمنٹ ہے, انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے, یہ اور بڑھے گی. ابھی آپ 7,303 ارب کہہ رہے ہو, میں بھی یہ 8,000 کو بھی کراس کر جائے گی. تو الٹیمیٹلی آپ ٹیکس لگائیں گے. سچویشن ہے بالکل یہ جو اس حکومت کے لیے. ڈاکٹر صاحب تاسو نه هم زما دا کوېسچن دی, تاسو په دې باندې څه پیپر هم تیار کړی, تاسو په دې باندې ډېر زیات ورکینګ کړی دی. تاسو په خیال باندې د بجټ کې څه داسې لکه نکات دي چې ګنې هغه زما او ستاسو لپاره یا زموږ د پاکستان د خلکو لپاره, عام خلکو لپاره په دې کې څه فایده یا ګټه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقار شاه صاحب ډېره مننه. ما دلته راتلو نه مخکې هغه بجټ سپیچ اورېدو د اسحاق ډار صاحب, او چونکې اسحاق ډار صاحب ډېر تجربه کار کس دی او مخکې هم ډېر بجټونه پیش کړي دي, نو هغه له د بجټ پیش کولو یو ډېر ښه فن ورځي, ډېر ښه طریقه ورځي, او داسې ښکاري چې هغه هر یو ایریا ټچ کړې ده. لا تقریر بلکې دې وخت کې هم د هغه تقریر لا جاري دی, او هغه د دواړه سایډ یعنی د چې کوم انکم یا ریسورس جنریشن کوم دغه نه کېدی شي هغه هم پوره هغه ټچ کړي دي, او چې کوم دا اخراجات دي بجټ کې او کوم پکار دي او کوم ریلیف ورکول پکار دي عوام کې, د هغې ذکر یې موکو. یعنی تنخواګانو کې اضافه یې وکړه چې 35% گریډ 16 پورې او 35% 30% هغه پورې 22 پورې به 30% کېږي. حکومت وایي چې 47% مهنګایي شوې ده په دې یو کال کې. عملاً زموږ او تاسو ته پته ده چې مهنګایي غالباً 200% پورې به وي عملاً که نه. زموږ ټولو خرچې یې هغه رنګې سوا شوي دي, آمدن کې اضافه نه شوې. او بل یو کساد بازاري ده, یعنی کاروبار نشته. دکاندار چې دی هغه خفه ناست دی چې زما سیل نه کېږي, لګیا دی, کسټمر نشته, او هر طرف ته یو یعنی اکنامک کرنچ دی یو ډېر لوی. او دا چې کوم 0.29% خو وایي چې هېڅ هم نه شو, یعنی 0% شو, دی خو ذکر نه کول ښه دي که نه, او عملاً خلکو ته هم دغه شی ښکاري. نو اوس دا یو مسله وي چې دا اعداد و شمار او دا ټول دغه داسې ګیمکس وي, په دې باندې اسحاق ډار صاحب ډېر ښه پوهېږي, او سبا اخباراتو کې
ډېر ښه دغه راشي جی یہ کر دیا یہ کر دیا عوام دوست بجٹ دی او غریبوں کا بجٹ ہے او غریب دوست بجٹ ہے. عملاً چې څنګه پروفیسر صاحب وویل چې د هغې کوم امپلیکیشنز دي هغه ډېر لوی ډیزاسټر طرف ته موږ روان یو. او زموږ ملک او دې کې چې کوم مین پوینټ دی چې کوم ټیک دی شهباز شریف صاحب خو ویل جی خو عملاً تاسو څوک هغې دپاره چېرې څو پورې پولیټیکل سټیبلټي نه وي هغه پورې به اکنامک سټیبلټي نشي راتلی. نو کم از کم بیا نن تاسو د الیکشن ډیټ خو پکار چې اناونس کړی وی نن هم یو ښه ښکاره اعلان کړی وی چې بھئی فلاني تاریخ باندې به لګي د خپلې مرضی ډیټ به هم ورکړی د خپل سہولت لحاظ سره هم ورکړی. اوس خو تاسو وایي چې مذاکرات نه کوو خو یو ډیټ خو هم ورکړی و که نه هغې سره به یو اوس خو پی ټي آی هم ختمه کړه تاسو نو اوس الیکشن وکړئ که نه نو اوس خو یو ډیټ ورکړئ هر څه کوئ خو الیکشن خو به په میدان کې ګټئ که نه. نو که آئی ایم ایف مونږ ته وایي یا بل څوک مطلب که یو ملک کې بادشاہت دی نو بادشاہت نظام چلیدل پکار دی که یو ملک کې جمهوریت دی نو جمهوریت نظام چلیدل خو یو نظام خو چلیدل پکار دی. دی وخت ځنګل قانون دی که نه نه آئین شته نه دستور شته نه څه دغه شته نه د حکومتونو څه پته لګي چې حکومتونه څنګه چلیږي لګیا دی. دا صوبایي حکومتونه چې دي زموږ د پنجاب او د پښتونخوا یاره دی به صوبایي بجټ څنګه دغه کوي اسمبلی خو نشته دی په کابینه کې پاس کوي د څلورو میاشتو پاس کوي او عملاً د دې ټینیور هم پوره شوی دی هغه 90 دن پوره شوي دي. نو مطلب دا چې دا یو ډېر انسټیبل غونډه کې پوزیشن کې دی د وخت کې حکومت او د دې دا حل دی چې دی یو طرف ته یقیناً کوشش پکار دی د پټرول په مد کې په انرژي سیکټر کې د بجلی په مد کې په ګیس په مد کې نور چې څه خلکو له ریلیف ورکول پکار دی او ورکول پکار دی هغې سره اصلي چې دی یعنی مستقل سلوشن طرف ته تلل پکار دی او هغه همدغه دی چې پولیټیکل یو ډایلاګ وشي او د هغې په نتیجه کې ټول آل پارټیز کانفرنس وشي او هغې په نتیجه کې یو ډیټ بیا دغه شي او یو ډیټ الیکشن ورکړی شي. صحیح ده. فیض صاحب تاسو هم په دې باندې تاسو سپیچ هم وکړو چونکې تاسو خپله باندې چیمبر پریزیډنټ هم پاتې شوي تاسو دا معاملات د نږدې نه ګورئ. تاسو په خیال باندې دا کم قسم بجټ او په دې کې څه کمی دي پکې او څه په دې کې پلس پوینټس دي؟ ډېره مهرباني وکړه صاحب تاسو ته غوښتنه کړې ده. ډېر افسوس خبره ده بجټ خو مونږ ډېر کتلی دي. جی جی دا بجټ داسې ښکاره شو چې دې کې انډسټریل دغه انډسټري دپاره یا ایکسپورټ دپاره یو سیز هم پکې هایلایټ ونه شو. دې دومره وایي چې انډسټري ایکسپورټ دپاره مونږ یو کمیټې به جوړو بچي او دومره افسوس خبر راځي چې زمونږ انډسټریز پروډکټس ایکسپورټ ونه شي زمونږ پروډکټ دلته جوړ نه شي. دومره ګرانه ده زمونږ بجلی ګیس فیول که دې کې انسینټیو میلاو نه شي نو زمونږ به سروایول به څنګه کېږي او دومره ټیکسز بړمار وشو. دې ځل څنګه چې دی ډاکټر صاحب وویل چې زمونږ ټیکس حجم زیات کړه لاست ایئر نه سیوا کړه نو دا به څنګه به دا کریکشن کېږي. انډسټري دې وخت بالکل ولاړه ده. ټریډینګ سیکټر چې کوم ده هغه بالکل د څنګه چې ډاکټر صاحب وویله چې کساد بازاري ده عدم استحکام ده معاشي استحکام د دې دپاره څه پلانینګ نه دی ورکړل شوی چې دا به څنګه به دا ګروث به کېږي د ټریډینګ به څنګه کېږي. ان امپلایمنټ دومره زیاته ده چې دوی ویل چې مونږ به سیلري زیاتوو نو دوی خو بیروکراسي به تنخواګانې به زیاته شي مونږ باندې به فورس کوي به چې مونږ خپل دلته لیبر تنخواه زیاته کړو. فکس دی تنخواه مینیمم 30,000 دی وکړو مونږ به کم ځای نه به پوره کړو کم ځای نه به دوی ته ورکوو. دې وخت چې کوم دا دې نه خو دا لاست کوم ګورمنټ وه پاکستان تحریک انصاف هغې کې مونږ یو خبره چته کړې وه چې زموږ صوبې کې کوم انډسټري ده دې ته لوکیشنل ایډوانټیج ده نو زموږ د دلته انډسټري دپاره کوم تاسو بجلی ارزانه ورکړئ نو زموږ به مقابله به وکړو پنجاب سره او سند سره. نو هغې کې مونږ ویلینګ چارجز باندې مونږ هغه خبره چته کړو نو هغې دا ګورمنټ لاست ګورمنټ هغې منلی وه هغې پایلټ پروجیکټ پیښور کینال نه مونږ ته ویلینګ چارجز باندې بجلی ورکوله خو بیا د بیروکراسي هډلز پکې راغی ټول کار ودرېدو. نو دا موجوده حالات کې دا ګورو چې دا بجټ الفاظ بس بیان ده او اسحاق ډار صاحب چې کوم په دې باندې ډېر زیات هغه ماهر ده چې خبرې کوي او ګول مول خبرې کوي کنفیوژن د کریټ کړی ده. مونږ بزنس کمیټو سره پورې پوه نه شو چې دې کې مونږ ته څه پکې میلاو شو. خاصه په خیال باندې په دې بجټ کې لکه
د انډستری لپاره په دې کې سني شته سوی چې حکومت مینیمم ویج هغه 30 یا 32,000 ته ورسو خو چې کوم سرمایه‌دار دی یا کارخانه‌دار دی انډستریالیست دی نو هغه دومره ارننګ نشته چې هغه بیا خپل مزدور ته دومره پیسې ورکړي 25,000 شو دا کړي دغه نه ورکوي 25,000 روپۍ جی منیمم جی نو دا به کم ځای نه ورکو جی زموږ ان امپلایمنټ دا زموږ انډستری کې لیبر کلاس کوم دا روزګار نشته زموږ مشینری بند ده نو زه به تنخواہ به څنګه ورکوم صحیح اچھا یہ فرحان صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے انڈسٹری کے حوالے سے کیونکہ ان کا تعلق یہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں اور چیمبر سے بھی ان کا تعلق ہے تو یہی ان کا کہنا ہے کہ اس بجٹ میں جو سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے تھا ایک تو ایگریکلچر اور دوسرا انڈسٹری کیونکہ انڈسٹری آپ کو جاب پرووائڈ کرتی ہے آپ کا سرکار تو نہیں آپ کو کر سکتی تو یہ انڈسٹری اور یہ جو کارخانے ہیں تو یہ آپ کو جاب دیتی ہے اور آپ کے لیے ریونیو بھی لے کے آتی ہے ایکسپورٹ کی شکل میں لیکن اگر آپ نے انڈسٹری کو کچھ نہیں دیا تو آپ نے بجٹ میں دیا کس کو ہے اور سرکاری ملازمین کی جہاں تنخواہ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے پاس تو تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں ایک تاریخ سے 7-8 تاریخ تک آپ کے جو پیسے ہیں تنخواہوں کے وہ جا رہے ہیں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ صبح ہمارا جو ہے یہ تو ڈیفالٹ کر جائے گا تو یہ اس کا کیا بنے گا اس کا یہ صورتحال کیسے آپ کے خیال میں یہ صحیح ہوگی؟ میرے خیال سے کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن شروع ہو رہی ہے اور ان کے جو کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کو کوئی فیور نہیں دے گی اس پوائنٹ کو میں انڈورس کرتا ہوں اور ایڈیشنلی ایک فگر شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جب آپ پورے ملک کی GDP دیکھتے ہیں تو اس پہ 20% جو کنٹریبیوشن ہے وہ انڈسٹری کی ہے لیکن پورے ملک میں جب ٹیکس دینے کی بات آتی ہے تو انڈسٹری سے آپ 56% ٹیکس لے رہے ہیں. صحیح مطلب آپ کو 20% کما رہے ہیں وہ بیچارے اور ٹیکس آپ 56% ان سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جب آپ ہول سیل کی بات کرتے ہیں یا ایگریکلچر کی یا ایون ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں وہ 1% ٹیکس پے کرتے ہیں. سو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو تو آپ کو یہاں پر ٹیکس ریبیٹس آفر کرنے چاہیے تھے اگر ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ کو کوئی ایسے الٹرنیٹ آفر کرنے چاہیے تھے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاتا ہوں کہ چائنا میں نے PhD وہاں سے کیا سو میں تھوڑا ایکسپیرینس شیئر کر لوں گا if I'm allowed so for this thing. بالکل صحیح. وہاں پر آپ کو ٹیکس لیا جاتا ہے 17% جب آپ پروڈکشن کرتے ہو لیکن اگر وہی چیز آپ نے ایکسپورٹ کر دی نا تو وہ 17% آپ کو ریبیٹ کیا جاتا ہے. اچھا یہ ہوتی ہے ایکسپورٹ پروموشن پالیسیز. اس بجٹ میں مجھے ایسی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی. سیکنڈلی آپ انڈسٹری کو دے کیا رہے ہو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ اگر انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہو تو اس سائڈ پہ جاتے ہو جہاں پر ایکسپورٹ مارکیٹ کمپٹیٹیو ہے. جہاں ایکسپورٹ مارکیٹ کمپٹیٹیو نہیں ہے آپ کو وہاں فوکس کرنا پڑے گا. دوسرا ہمارا پرابلم ایکسپورٹ سے زیادہ امپورٹ کا ہے. ہم تقریباً $7 بلین کے کھانے اور چائے امپورٹ کرتے ہیں. $3 بلین کے ہم جو ہے نا کوکنگ آئلز امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کینولا آئل پروڈیوس کرنا اور یہ پینٹ آئل پروڈیوس کرنا اتنی کوئی راکٹ سائنس ہے. تو جب آپ کی یہ سورج مکھی یا سن فلاور یہ تو ہمارے جو بارانی زمینیں ہیں آپ یقین وہاں پہ اچھے سے اگتی ہے نا بالکل. تو آپ اس کے لیے $3 بلین دے رہے ہو. پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے آپ دوبارہ IMF کے پاس جاتے ہو. پھر IMF دوبارہ آپ سے کہتا ہے کہ انڈسٹری پہ ٹیکس لگاؤ. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ آپ کی اکانومی کے کون سی انڈسٹریز کون سے سیکٹر اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کریں. جو اچھا نہیں کر رہے آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ ہم نے ان کو اوپر لے کے جانا ہے. تو میرے خیال سے اگر جو ہے نا اس بجٹ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اور اگر انڈسٹریل سیکٹر پارٹیکولرلی کوئی اس میں ریلیف دیا جا سکتا ہے تو ضرور دینا چاہیے. اینڈ پارٹیکولرلی جو را میٹیریل آپ امپورٹ کرتے ہو اس کے اندر ایک بڑا آپ کو اسپیس نظر آتا ہے میرے خیال سے وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. سو ان کا آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے. صحیح اگران کو مونږ جو عبدالجلیل جان صاحب هم سره پروګرام کې راغلي دي ترجمان دي صوبایي د جمعیت علماء اسلام تاسو ته راغلي وایو. جان صاحب تاسو حکومت د دویم بجټ د پیش کو د بجټ خدا سے بجټ تاسو د حکومت چې زموږ کم د محترم ملمانی د خوشاله نه ښکاري دیو چې دا د الفاظو هیر پیر دی او هیڅ قسمه کنکریټ پکې نشته. نو تاسو په خیال باندې دا بجټ څنګه دی د عوام خلکو لپاره پکې څه شته فایده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته شکریہ. زه تاسو په بخښنه باندې زه بریک وایم بریک نه پس تاسو بیا خبر وکړئ ځکه که تاسو خبرې شروع کړئ ما بریک واسه خبر به نیمګړې پاتې شي. ستاسو په اجازه ګرانو کتونکو یوه شان د ماخلو جی ګرانو کتونکو ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو په دغه پروګرام کې د بجټ خصوصي خپرونه زموږ عبدالجلیل جان صاحب محترم تاسو خپله خبر جاری وساتئ. بسم الله الرحمن الرحیم. انتہائی شکریہ وقاص شاہ صاحب اور نور ملګرو ته. نن چې کوم بجټ پیش شو په دې حواله باندې زه به دومره ووایم سیاسي ورکر په حیثیت باندې چې په دې څلور کالو کې کومې لوبې وشوې پاکستان سره
څلور نیم کالو کې په صوبه خیبر پښتونخوا کې مو مرکز کې کمې لوبې وشوې بیا IMF سره کمې ډرامې وشوې بیا هغه موږ سره کمې ډرامې وکړې او بیا د ملک اکانمي او معاشي طور باندې کم طرف ته لاړو په دې حالاتو کې دغه بجټ چې دی قابل فخر بجټ دی زه ورته ویلی شم ذاتي طور باندې نو ما خپل رای ده جی جی ځکه چې تېر حکومتونو چې کوم بجټونه پیش کول تاسو وګورئ تاسو مخکې به 10% 15% به د ملازمینو لپاره اوس 30% جی پنشنز لپاره 17% دغسې 1 نه 16 پورې 35%. اوس سوال تاسو دا منځ کې راغو تاسو اوس مونږ وقفه کې دا خبرو کو چې پیسې به وروړي چېرته نو تاسو په دې سوچ نه کوئ چې دا یو سیاسي خلق دي دا ټول PDM والا دی یا نواز شریف دی یا شهباز شریف دی یا مولانا صاحب دی یا کابینه ده دا سیاسي خلک الیکشن ته هم ځي که نه که پیسې دوی سره نه وي نو دا بجټ اعلان وکړي تاسو خیال دی کوم به ورته معاف کړي بیا پوه نه شوم تاسو وایئ چې پیسې شته وی به راضي بندوبست کولی شي کولی شي بالکل سورسز شته قرضه پکې زیات لګه 3000 روپے به قرضه خپل مونږ قرضه دا تا ته پته شته چې هغه څومره واپس کړي دي اوس پورې 12 ارب ډالر اوس پورې هغه واپس کړي دي تاسو دم پته شته بیا د وخت کې عین د بجټ پروزو کې تاسو رقم پیلواړو کو IMF نن سبا ما خو دا سوچ کول چې دا شهباز شریف به وایسته دومره لوی کرایسس معاشي کرایسس اکانومی کرایسس داخلي کرایسس نور خارجي کرایسس دا ټول کرایسس نه باوجود یو وزیر اعظم اوچتېږي او تاسو ته داسې نارمل غوندې اعلانونه کوي ګوره تاسو دا یو هفته یا لس ورځې ما کتل آیل کې کمی راغلې ده چینی کې کمی راغلې ده نور سیزونه داسې دي عوام اوړو کې کمی راغلې ده ایون چې زمونږ خوراک سیزونه دا دي که نه اوس انډسټریز په حواله باندې دا غټې خبرې دي که نه انډسټریز په حواله باندې چې څه کړي دي یا کم شی بکار دی نه دی کړی دا مونږ منو چې کم شی بکار دی یا به نه کړي او چې کم شی څومره کړي دي مونږ به هغه ته غنیمت وایو لہذا مونږ بحیثیت قوم دا سوچ وکړو چې دا شیخ وران کړی چا دی او اوس مونږ چې کله حکومت واخیستو PDM مونږ هغه وخت هم په دې فکر یو چې دا مونږ لاندې نه اوچتېږو به څنګه ځکه مونږ کوم حالت کې هغه وخت وو هغه حالت داسې و چې خلکو به دا ویل چې دا خلک به تښتي لیکن مونږ بیا هم مونږ دپاره دیو باقاعده لاره کې رکاوټونه جوړ کړي هغه رکاوټونه رو 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 چتو لګیو ختمو لګیو خو دا خلک به الیکشن اعلان هم سبا کوي که نه به کوي به که نه الیکشن خامخا کېږي نو خامخا به کوي عیني اوبلیګیشن کله دا خلک الیکشن سبا اعلان به کوي نو دومره بجټ چې دی پیش کو په دې حالاتو کې نو زه ورته کم از کم تحسین په نظر ګورم ته دغه غریبانو لپاره پکې څه شته چې بالکل شته تاسو وګورئ که دا تیل قیمتونو کې ټیکسونه ختم کړ روجو باندې هغه کم هغه سیلاب په وجه باندې کم هغه شوي هغه ختم کړل نور هم داسې څیزونه چې ما اوس لیکلي دي اوس تیلو ستا په خیال باندې ګوره عام سړي ټیک د غنمو قیمت کې کمی راغلی دی تیل چینی او که نه زموږ چې کوم تیل دی خوردني تیل نو د دې کې به څومره کمی 400 روپۍ کیلو 500 روپۍ کیلو کې فرق راغلی ته پته شته ساری 5 کیلو کې 405 راغلی ساری یوټیلیټي سٹور خو یوټیلیټي سٹور باندې خو چاته ملاویږي چاته نه ملاویږي چې نه ملاویږي نو خو بل خبره چې نه ملاویږي نه تاسو حکومت ته تاسو ذمہواری ده دا تاسو نشو کړی نه خپل سودا کوم خپل ما به کم 5 کیلو والا 3500 اغستو هغه 2800 3000 ریال ټیک ده فرق راغلی 80 روپے کیلو 80 روپے کیلو دی زه دا ما چې لږ فرق راغلی دی صحیح ده دومره نه دی چې اوس موږ چې عوام ډېر زیات ګوره عوامو د بجټ چې کوم دی اخراجات کم کېږي نه تاسو چې کوم دومره د وزیر اعظم صاحب د خپل اقداماتو لپاره 80 روپے کې خو دی نو وزیر اعظم لکه خپل دغه په قلم باندې هغه پیسې دي که نه دا په ډسپوزل باندې چاته ورکوي ځان کور ته وړي نو سیاسي رشوت ورکوي که نه سیاسي خپل یو حکومت تنخواه نه علي صحیح ده یو حکومت بیخي تنخواه نه علي 80 روپے په کار چې دغه ختمې کړی وي چې نیکی خو 80 روپے خو دې کور ته خو نه وړي که نه عوام د پر 80 ارب ته سوالات ګوره یو بل کا ترقیاتي بجټ دا ترقیاتي بجټ هم دی که دا ترقیاتي بجټ نه دی ترقیاتي PSDP ده که نه دا وزیر اعظم خپل خصوصي اقداماتو لپاره پیسې اخلي ته دغه څه ورته وایي
هوست کنه او نو هوست خبرې کوه هو صبر کوم کنه زه د عوامو نمائندګي کوم زه دغه تاسو ته ما مونږ تاسو دا چې د اتیا ارب روپے وزیر اعظم ځان لپاره سلی زه ارباب عثمان صاحب موږ سره بلنه بالکل کم وخت کې به ارباب عثمان صاحب موږ سره ګرانو کتونکو د اقتصادیاتو ماهر دی او د عوامي نېشنل پارټۍ سره هم تعلق دی رهنما دی د عوامي نېشنل پارټۍ ارباب عثمان صاحب تاسو زموږ आवाज راځي ارباب صاحب زموږ आवाज تاسو راځي ارباب صاحب زموږ غږ تاسو اورئ زما आवाज راځي باچا جی راځي ارباب صاحب یو جهان مننه ارباب صاحب بجټ پیش تاسو چونکی د ډیر وخت نه په بجټ باندې تاسو خصوصي لګیا تاسو دغه ابزرویشنز دي تاسو ساره دغه بجټ نن چې کله بجټ راغی نو تاسو په ان باندې دا څنګه بجټ وو ډیر مهرباني باچا جی اصل کې که تاسو ته یاد شي نو ما تاسو سره یو 2 کال مخکې پروګرام کړیو بیا کال مخکې کړیو او دا مې ویلیو چې هر یو زمونږ چې کوم عناصر دي مثلا صحافت شو اینگلز دي پالیټیشنز شو بیوروکرات شو یا آرمی والا شو دلته مونږ ټول خپل فرایض په ټایم باندې پورا کوو دا بجټ یو کال مخکې ایگزیکټلی یو کال مخکې چې کله اسحاقدار شهباز شریف گورنمنٹ کې شهباز شریف حکومت راغلی او اسحاقدار روسو راغلی نو زما دا نیوز باندې انٹرویو نیشنل لیول باندې واغی راته ویل چې ڈالر ابھی 192 کا ہے اور حکومت بدلنے سے یہ کنٹرول ہو جائے گا تو اگر ریکارڈ باندې دیتا سو کته شه ماته اوس جون 2022 تاریخ مو کولو کومایل نه چند مہینوں میں یہ زیادہ ہو جائے گا اگر زما دا توقع نو چې یو 2 میاشتو کې واغه 220 نه زیات لاړو مسله دا ده چې دلته مونږه موجوده شونو باندې کار پوره کولی نه شو هغه پلانینګ او هغه نور شونه خو ورکې رستو پاتې شو بجټ څه مطلب دی بجټ دا مطلب دی چې تاسو متوقع ټیکسونه به څومره اخراجات به څومره ډیولپمنټل کارونه به څومره او هغې نه ټولو نه مخکې تاسو چې کم الارمینګ ایشوز دي هغه به څنګه ټیکل کوئ او هغې دپاره اقدامات به څنګه کوئ نو افسوس سره ډیر افسوس سره زه دا دعا کوم چې کم زه ډیر زیات مایوسه شوی ما چې کم زمونږ فیصلې شوي دي او چې کم کلواړ او چې کم یو پروجیکټ عمران زه به ورته وایم چې لانچ شوی او چې پرون هم کم خبرې شوې وې هغه هم موږ نشو بدلولی نو ډیره ښه خبره خوشاین تاسو دپاره ما دپاره حاجي صاحب دپاره به دا یو ټول دپاره د پاکستانیانو خلکو دپاره چې موږ هغې نه څه سبق حاصل کړو او سبا ته دې ګورو او هغه پورې پاکستان برتدریج دې کې به لاندې به ځي حالات به خرابېږي چې کله پورې مونږ صحیح کسان صحیح ځایونو باندې رانولو او هغلته اکاونټیبلټي ونه شي پروجیکټ عمران یو ډیر لوی زموږ تاریخ کې د پاکستانو سیاسي تاریخ کې یو ټیسټ و او چې کم باجوا یو پروجیکټ و هغې دا لوبه ورسره وکړه او هغې په وجه ټونه زیات نقصان کېدی شي دې ته رسېدلي مونږ هغې نه مخکې ځو باچا جی زما आवाज راځي او ارباب صاحب زه تاسو په اجازه یو بریک واخلم زما خپل تاسو ما خو تاسو د پوسو کو نو تاسو بریک دل نه تاسو په اجازه بریک اخلم د بریک نه پس تاسو به بیا خبرې کوي ګرانو کوتن کوی وړ څنګه ماخلو کو تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو ارباب صاحب تاسو چې کومه خبرې نیمګړې پاتې پلیز تاسو خپل خبرې کمپلیټ کړئ مهرباني باچا جی مطلب میں صرف دا نه و چې بجټ نمبر لو بدا زه تاسو دا 2 کالو کې د هغې نه دا زموږ چې څومره عمران آخري یو دور کې یا 4 کالو کې څومره زموږ معیشت هټ شوی دی نو هغې کې تاسو تخمینه ولګوئ چې 1.5 کروڑ کسانو نه هم نوکریانې تلي او هر یو سړي ته که د میاشتې 25,000 روپۍ ملاویږي نو زموږ بجټ نه تقریبا د میاشتې 40 ارب روپۍ لاړې او د کال 450 ارب روپۍ لاړې بله خبره دا ده چې اوس که زه دلته ما اسحاقدار پر ځای بجټ هغه کولو نو زه موږ ډېر زیات خپل یو ملک او وجود چې دی هغه یو کونې ته م راوستو دیوار سره زموږ شا لګېدلې ده
IMF زمونږ یو مجبوری ده او هغه به یي که IMF سره موږ هغه ونه کړو نو نن سبا که تاسو د اوړو دا خبره کوئ مثال تاسو در کومه یا د پټرولو نو اوړه به 3000 نه 10000 ته به یا 40000 ته به لاړ شي او انفلیشن به هایپر انفلیشن به وي او چې کم تیل دی هغه تاسو کېدای شي چې 1000 روپۍ لیټر ملاویږي دې مت کې اوس مونږ ته به دا کتل به غواړي چې کم لویه غلطي هغې نه هغه ټایم وشوه چې کرنټ اکاؤنټ ډیفیسټ ریډکشن باندې چې ستاسو هغې کې امپورټس درآمدات کم شو نو ستاسو انډسټري جاب لاسز رالل نو ستاسو میاشت 40 روپۍ کم از کم تاسو اکانومي نه وویستې زه بیا دا خبره کوم چې امریکې معیشت هم سمال انډسټریز باندې چلیږي او مونږ دلته افلاطون ناست یو بیوروکریټس یو ډېر لوی خلک دي او غریبان ورکې سفر کوي اوسه پورې مونږ هغې ته یو کمپیریټیو لیول پلیئنګ فیلډ نه دی ورکړی چې سبا یو عام کس ځي او یو بزنس شروع کوي نو آیا هغې ته اول جان و مال تحفظ هغې سره ورته انانټرپټډ ارزانه بجلی او ګیس ملاویږي دا زموږ بیسک نیډز دي تاسو به دې له به راځئ اوس یا وروستو دا نور ټول غپ شپ دی بجټ کې او که ما نن بجټ جوړولو نو 2 شیونه به مخې ته ایښي یو 3 شیونه یو خو دا دی چې مونږ ته اکراس د بورډ انټرنل سیکیورټي پکار دی که پاکستان به ټیکي نو انډیا سره مقابله که زموږ کور جوړ نه وي نو موږ چا سره نشو کولی بل پکار دی چې ټوریزم چې کم لوازمات دي دنیا کې مونږ سره ډېر زبردست هغه دی ټوریزم انډسټري او ډېره لوی انډسټري ده هغه مونږ اوس په فیصلې معیشت په سطح به کوو که معیشت به وي نو سیاست به وي هغه دور لاړو چې مونږ مذهبي سطح باندې یا قومي سطح باندې او پکار دی چې عوام او خاص کر پښتانه په دې باندې سوچ چوکي چې سبا چاله ووټ ورکوي نو یو مهرباني دی وکړي چې هغې لیګ وتلي هغې لیګ سټینډرډ وګوري او آیا دا وګوري چې زمونږ آئین مطابق چې مونږ هغې نه دا نه مخکې تلي یو ساکب نثار او بندیالو دا خبرې خو تاسو پرېږدئ نو د آئین مطابق ټول آرمي به خپل فیصلې به کوي او نور به هم کوي چې عوام هغې نه د دې شي تقاضا وکړي او معیشت څه به ټیکېږي نو زما ټول نه باچاجي تاسو څو ځلې مې ویل چې ټول نه لوی اساسه مونږ سره زلمو ده مونږ سره لیتھیم چې کوم بیټریان استعمالیږي فاټا کې FCR نه زیات هغې ته پاکستان ته فایده رسېدی شي بیا تاسو سره اویل اینډ ګیس چې مونږ اوس 10 کالو نه $10 ارب سالانه او 13 کالو کې $15 ارب نه امپورټ کوو دا به مونږ کم کوو به دې نه علاوه ټول شونه ګپ دي او بیا سبسډي چې تاسو اوړه اوس مسله کم راغلی ده نو اګریکلچر کې ANP دور کې سل نه زیات پروجیکټ لګېدل زه پارټي درته نه کومه خو چې کوم حقایق دي هغه به ګورو او بکار دی چې ټول دې باندې مشترک شي چې هغه ذمہدار دي او هغې ته د عوامو احساس دی هغه ټول ټپ شوي دي ولې ختم شوي دي چې PTI کې بیشتر داسې خلکو تاسو دا خلکو نه کتل بکار دی هغه ټایم پارټي پرېښې وه چې کله دې ته به معلومېدو چې عمران کم از کم پښتونخوا سره لوبه کوي هغې سره ګپ لګوي خو هغې خپل مفاد دپاره لګیا وي اوس عمران ختم شو نو هغه دړې چرته روان دي فیض الحسن چوهان او فواد چودھری نو داسې خلک چې کله غیر ذمہوار او غیر عوامي چې داسې خلکو سره خپل حلقم نه وه صحیح ارباب صاحب یو جهان مننه مونږ سره د خبر کولو ګرانو کتونکو ارباب عثمان هغې خپل چې کوم ایکسپرټ اوپینین دی په دې بجټ حوالې سره هغې کوم پوینټس ریز کړل پای باندې به هم خبره کوو خو ډاکټر صاحب تاسو نه زمونږ ډاکټر اقبال صاحب تاسو نه په دې باندې چې کوم ارباب صاحب کوم 3 نکات وړاندې کړل نو دې باندې تاسو وایئ او په خیال باندې په دې بجټ کې کوم څیزونه میسنګ دي چې ګنې هغه که چېرې اوچت کړی شوي دغه اقدامات نو عام چې کوم کامن مین دی دغه په ژوند کې وایي سره څه تبدیلي راغلې وه 2-3 خبرې یعنې ډېر اهم دي که نه جی یو خو دا پالیسي ریټ چې کوم دی 21% دا یو ډېر لوی ډیزاسټر دی زموږ ملک دپاره او دی حکومت چې کوم کار وکړو عمران خان حکومت نه دا لوبه شروع شوه چې IMF چونکې سټیټ بینک پابند کو نو دی بیا کمرشل بینکونو نه ډایرکټ لونز اخیستل شروع کړو جی او په هغې باندې ټول ملک چلیږي
نو مزید کمرشل بینک شوی هغې 21% مخکې 17% او بیا 18% شو بیا 20 اوس وایي چې 23%. نو ستا د بجټ 50% نه زیات چې څنګه ډاکټر صاحب فګرز پیش کا هغه هلته روان دی صحیح ده چې هغه نان پروډکټیو شی دی. نو اوس دې کې به لازمن دی له دا پالیسی ریټ کمول غواړي. مسې خو ظاهره وفاقي شرعي عدالت یو فیصله کړې ده رسونی بجټ نه مخکې که تاسو ته یاد شي چې سودی نظام ختم کوي په ملک کې جی او اسحاق ډار صاحب هم د هغې په حق کې بیان ورکو چې موږ سود خو نه په رسونی بجټ کې د هغې څه شی ظاهر شو نه اوس ظاهر شو. جی جی نو دا زما خیال چې ټول نه لوی او مسله پالیسی ریټ چې کوم باریکي کم د دې دغه دی. دویم ظاهره چې ته خپل انکم کمولی شي غیر ترقیاتي بجټ دی. تاسو وګورئ د وزیر اعظم د برطانوي وزیر اعظم په سایکل باندې دفتر ته ځي برطانیه اونګه مدد را کوي یعنی ډي اف آی ډي والا او نور د یو کې ادارې پاکستان له قرض ورکوي پاکستان له ګرانټس ورکوي ډونیشنز ورکوي زموږ ایجوکیشن سیکټر کې دغه کوي هر یو څیز کې موږ سره مدد کوي. هغې 42% ټیکس علي د خپل سټیزنز نه او هغې وزیر اعظم په سایکل باندې ځي او زموږ وزیر اعظم صاحب په هلیکاپټر باندې دفتر ته تلو نه 55 روپے او اوس وزیر اعظم صاحب وګورئ صدر صاحب ګوري او یا ګاډي هغې سره چلیږي وزیرانو سره لس ګاډي ټول خلکو سره او دی د اسمبلی نه اخراجات کم کړ نه بل څه کم کړ. نو دا یو ډېر لوی ظلم دی د ملک سره دی غریب ملک سره چې دا ډېر لوی ظلم دی. او دریم شی چې کوم دی هغه ټیکسیشن سیسټم دی یعنی زه ټیکس ورکوم که نه 23 لاکھ کسان یعنی ایکچوئل ټیکس پیئر دي ومسې 2729 یادېږي هغه چې کوم په دغه باندې دي په حساب دي خو 23-24 لاکھ خلک ټیکس ورکوي. دا نور خلک ولې نه ورکوي دا ولې په ټیکس نیټ کې یعنی دیر از نو سیریس ایفرټ که نه اړو سیریس شبر زیدي صاحب شروع کې راغو هغه ډېر اوچت اوچتې دعوې وکړو بیا وایي چې هم نشم کولی. اوس خو دیوړو دا ایفرټ نه دی کړی چې کوم اصلي د انکم ټیکس سیسټم دی چې کوم مالدار سړي باندې لګي هغه دې پراپرلی وصول شي. دی ټول زور هم په دغه جی ایس ټي باندې ټول زور هم په ډایرکټ ټیکسیشن باندې په پټرول لیوي باندې په دغه باندې ټول زور دی چې خلکو نه راوباسي. مالدار سړی کروڑپتی سړی دی هغه ټیکس نه ورکوي. نو دا هر یو حکومت چې وي د هر چا چې حکومت وي هغه خامہ په دې باندې سیریس کار کوي. او بله مسله چې کومه ده هغه انرژي سیکټر دی. ظاهره انرژي سیکټر زموږ څنګه ډاکټر صاحب د پټرول او دغه خبره وکړه د بجلی خبره ده دغه کې دې کې چې کوم دی اعلانات وکړو اوس یعنی د سولر پینلز حوالې سره او د هر کال اعلانات کیږي عملاً هیڅ هم نه کیږي ارزاني کې خو نه ارزاني کې نه جی عملاً هیڅ هم نه کیږي. زه جی چاینا ته تللی یم که نه تاسو به حیران شئ جی تاسو شنګای یو فلای اوور باندې تیریږئ تاسو ته ټول بلډینګونه به ښکاري که نه ټولو بلډینګونه چتونه د سولر پینلونو ډک دي. هغې ریزیډنشل پرپز دپاره هغې آفس پرپز دپاره هغې بالکل هایډرو الیکټریک دغه نه ورکوي صرف انډسټري ته ورکوي چیپ دغه صرف انډسټري ته ورکوي. نو ظاهره یو پالیسي به جوړول غواړي که نه بغیر د پالیسۍ نه خو نه کېږي. دا ګورئ جي اصلي که نواز شریف صاحب حکومت کې او که عمران خان صاحب حکومت کې او اوس حکومت کې دی خامخا یو پولیټیکل سټیبلټي پکار ده. پکار ده چې یو داسې حکومت وي چې هغه 15 کاله حکومت کې پاتې شي د هغې یو پالیسي وي د هغې یو سسټینیبلټي وي یا که حکومتونه بدلیږي نو هغه کم از کم پالیسي میټرز نه بدلیږي. اصلي آخري خبره زه د ایجوکیشن حوالې سره یو توجه ورکو غواړم. دی صرف هایر ایجوکیشن دپاره 135 ارب روپۍ اوس چې کوم اعلان وشو زما خاص طور باندې دې ته لږ توجه وه وایي چې زموږ ټول یونیورسټۍ دې وخت کې سخت شدید یعنې اکنامک دغه ته مخامخ دي که نه تنخواګانې نشته امپلایز دپاره او دی هماغه 135 ارب روپۍ نو دا خو هېڅ هم نه دي که نه دا هېڅ شی نه دی. د دې نه ستا پرایورټي پته لګي چې ته د ملک د مستقبل څه سوچ کوې من الله دې رحم وکړي. صحیح ده. ښه ګرانو کتونکو زه یو وړه شندمال یم د دمې نه پس راوروسته تاسو خدمت ته بیا
ګرانو کتونکو د مینه په ستاسو په خدمت کې حاضر یو. موږ زو چیمبر اف کامرس سرحد چیمبر اف کامرس ته دغلته کې زموږ نماینده وحیدالرحمن خلیل هغه ولاړ دی، هغوی چې کوم د چیمبر پریزیډنټ دی نو هغوی سره مرکه کړې ده او په دې بجټ حوالې سره تاسو ته موږ دغه ښیو. جی وقاص صاحب رواں مالی کال 2023 او 2024 بجٹ چې کوم دی هغه پیش کړی شو. موږ دا وخت سرحد چیمبر اف کامرس کې ولاړو چې موږ سره سرحد چیمبر اف کامرس پریزیډنټ ایجاد افریدي صاحب ولاړ دی. دوی خپل کانفرنس کې خبر وکړه جی چې دا بجٹ زمونږ د سوچ بالکل برعکس دی. موږ دا بجٹ مسترد کوو ولې چې دی کې زمونږ د کوم د خیبر پختونخوا صنعتکاران دي، کوم تاجران دي، هغوی لپاره هېڅ ریلیف نشته. په دې اړه خبره کوو چې دی څه وایي جی څه وایي چې تاسو کوم بجٹ پیش شو، تاسو په دې باندې ډېر زیات تحفظات اظهار وکړو. مونږ چې کوم د تحفظاتو اظهار وکړه موږ په دې بیا وکړو چې بزنس کمیونټي بیا باندې موږ کوم سجیشنز ورکړي ګورنمنت ته هغه باندې هیڅ قسم له عمل موږ ته ونه خودو. هغه باندې هغه کې چې کوم موږ سجیشن دي ته ورکړو ټیکس سره ریلیټډ نیو مرج ایریا سره ریلیټډ نو هغه کې دي هیڅ قسم اقدامات نه دي کړي. په دې باندې موږ بجټ کم دی موږ مسترد کوو او بالکل دې کوم له داسې دغه البته زراعت لپاره آی ټي پاج دي کم دا کردار ادا کړلو ټیکسز کې چوټ نو هغه بالکل هغه پاک کې موږ بالکل یو خو موږ د نیو مرج ایریاز ته وګورو لکه ایگزامشن دی سیل ټیکس انکم ټیکس ادي یو کال لپاره کړو حالانکه دا ډیر پکار ځکه چې الریډي دا علاقې چې کم دي نیو مرج ایریاز کم دي دا الریډي د دهشتګردي شکار شوي دي الریډي که دلته دا ایکسټینشن دی له زیات ملو نشو نو د کومه کارخانې لګیا دي پروډکشنز کوي او پروز کې روان نو دا به بند شي. نو دا د عوامو لپاره او د ګورنمنت لپاره ډیر دغه خبره چې مطلب د عوام بیروزګار شي، کاروبار به ختم شي. نو موږ بیا هم د ګورنمنت دا کوو چې مطلب په کار دی چې ډېر ریلیف ملو شوی وي په انکم ټیکس کې په سیل ټیکس کې. جی بل خبر تاسو دا کوم چې تاسو تجاویز کم رنګ تجاویز ورکړو چې تاسو په تجاویزو پکې شامل نه کړی شو. موږ چې ټیکس سره ریلیټډ تجاویز ورکړو صحیح ولا بل امپورټ باره کې چې کم د تجاویز بل چې کم دلته نیو مرج ایریاز دي د دې باره کې متجاوز ورکړو چې د خلکو ریلیف ملو شي. بزنس کمیونټي ایز ا هول بزنس کمیونټي کې پی کې کمیونټي چې کومه غیر ریلیف ملو شي. خو دا څه خاص خبر پکې موږ ښکارا نشو چې موږ وایو شرر واقعي د بزنس کمیونټي لپاره د فائدې خبره. بالکل جی تاسو د ایجاد افریدي سے خبر ولري هغه ویل چې د بجټ موږ بالکل مسترد کوو. د لپاره د خیبر پختونخوا صنعتکارانو او تاجرانو پر هیڅ قسم ریلیف نه بلکې دا ټول بجټ د الفاظونو ایر پھیر وو. جی وحید صاحب یو جهان مننه. ګرانو کتونکو زموږ نماینده وحیدالرحمن خلیل هغوی د سنیخ په دغه باندې تاسو ته دغه چې کوم پریزیډنټ دی د هغوی وینا یا چې کوم د هغوی کوم پوینټ اف ویو دی نو هغې تاسو ته درکړله. فیض صاحب مخکې هم ګورنمنټ چې کله بجټ پیش کړي نو چیمبر اف کامرس سره هغوی سره مذاکرات کوي یا تجاویز د هغوی نه اخلي. دا وخت کې دا ځل تاسو نه آیا تجاویز غوښتلي شوي دي؟ نه جناب بالکل نه دي تجاویز غوښتل شوي. سر زه دا وایم چې د ملک به موږ څنګه چلو دا موږ آی ایم ایف قرضونه باندې چلو به ته قطعا نه پاسبل نه ده. یا فارن ریمیټنس به راځي. فارن ریمیټنس ډېر کم شوی ده ولې چې اوپن مارکیټ ریټ او بینک ریټ کې ډېر زیات فرق ده. دا چلول دپاره تاسو پکار ده چې تاسو نان غیر ترقیاتي خراجاتونه چې کوم دي حکومت کې دا بندې کړي او صرف امپورټ الاو کوي دغه انډسټریل را مټیریل دپاره. د لگژریس ګوډ راځي، د فینش ګوډ راځي. ولې دلته د پیټس د کیټس د فوډ روان ده، دلته فینش پروډکټ روان دي. دلته پکار ده چې د ولې موږ د لینډ کروزر او د پیجارو وختي لګیارو ټول د پکار ده د بند شي. موږ همسایه ملک ته ګورو چې هغې 10 کاله دا کار کړی ده چې خپل انډسټریز پروموشنز کړي دي، سپورټ کړی ده او بیا هغې د پاس چې کله ایکسپورټ کوله هغه ته انسینټیو ورکوله. پکار ده چې دلته پاکستان کې موږ ډېر زیات غریب ملک یو. موږ ته پکار ده خپل خراجات کمې کړو. دا نیشنل اسمبلی کې چې کوم کسان نازي د تنخواهګانې یالي د ولې یالي دې ته پکار ده تنخواه د خو د فیوډل لارډز دي. دې آر د بګ انډسټریل اګریکلچر اونرز دي. د ولې تنخواهګانې یالي دې پکار ده چې د خراجات کمې کړي. اعلانات هر ځل کوي. پیسې حکومت هم کوله دیم کړي ده مخکې هم کړې ده. پکار ده چې د خراجات کمې کوي ریلیف دی ورکړي. عام کس چې کوم ده جو عام کس ده 30-35 هزار روپو باندې هغه کور نه چلیږي. جی دې وخت چې دا یو مونږ خپل کیلکولیشن کړی ده 75,000 نه زیات منیمم اخراجات دغه انکم پکار ده د پاسبل نه ده. دې حالات کې دا مونږ ډېر غلط طرف ته روان یو. جی پکار ده چې دې باندې سوچ وکړو
انډستریل پروډکټس سپورټ کو ریجنل ټریډ پروموټ کو مونږ ته پکار ده چې افغانستان سنټرل ایشیا سره مونږ روابط وساتو تجارت زیات کو همسایګانو سره تجارت بڑھاو کو ولې زموږ د ټیکسټایل مونږ پروجیکټ کوم دی هغه ټیکسټایل پروډکټس هغې باندې ډېر زیات مشکلات دي اګریکلچرز چې کوم فیوډل لاډز دي چې کوم هغې باندې ټیکسونه پکار دی شي دې باندې ټیکسونه لګي او چې کوم نان پرفارمنګ ارګنایزیشن دي دا پرایویټایز وکړي دې نه بغیر د ملک نه چلیږي لکه سټیل ملز دی پی ټي وي دی ریډیو پاکستان دی پی ای دی وابړه دا پکار ده دی خو د ملک غرق دي خلکو دې ادارو بالکل. ها عبدالجلیل جان صاحب دا چې کوم دوی خبره وکړله چې کنه تجاویز نه ورکړی شوي بل چې کوم د دې نه مخکې اوس خو ټیک د تاسو 15% اډهاک ریلیف ورک تنخواګانو اضافه کړي خو د چې کوم تیر کال اضافه شي او تر اوسه پورې هغه نه میلاو شوی ملازمینو ته ډاکټر صاحب ناسې ډاکټر صاحب دا خبره وکړه په بریک کې ماته نو تاسو د تیر کال هغه اډهاک ریلیف یا تنخواه کې اضافه نه ورکړی نو تاسو دومره 35% اضافه به دا په کوم ځای پیسې ورکوئ ګورې چې د دیو دا تجاویز یا هغه چې دي تحفظات دا خپل ځای باندې مونږ هم دغه دي مونږ نه وایو چې مونږ دې سره اختلاف کوو کم خبره فیکټ ده نو هغه فیکټ ده لکه مونږ د دې خبرو مخالفت نه کوو چې دا کم هغه شوي دي کوم دیو اعلانونه نه دي کړي بکار دي چوکي لیکن دا تنخواګانو په حواله تیر حکومتونه دا صرف د عمران خان حکومت ته یادوم د تیر حکومتونو نه یادوم دا د دیو اراده لانګ لایف حکومت خلص 15 کاله هغې ځکه هغه نه کولو زمونږ اراده دا چې مونږ الیکشن کوو جی مونږ به قوم ته ځو مونږ به عوام ته ځو دغه عوامو ته که ته ریلیف ورنه کې دا کم ریلیف چې میلاو شو دا کافي نه ده زه ورته نه وایم چې ډېر اعلی او ډېر زبردست دا نه شي ویلی جی زه په خپله زه نچلې طبقې نه تعلق ساتم ما ته پته لګي چې زما غوښه روړمه چینی روړمه غوړي روړمه ما ته پته لګي بیا لاندې کم مزدور طبقه ده هغې ته خو ما نه زیات به پته لګي زه درته دا نه وایم چې دا بالکل عوامي بجټ شو عوام خوشحاله دي دا نه وایم لیکن په دې حالاتو کې چې کم حالات د 4 کالو کو 15 کالو کې پیش شو لکه ارباب صاحب هم دا وویله چې یو پراجیکټ راغلی او هغه موږ ته تباهي طرف ته هم بوتلو نو د تباهي نه باوجود تا ته 55 ارب روپۍ سبسټډي ورکوي په دې آیل او چینی او دالونو کې دا یو عوامي خبره ده که نه دې باندې خو مونږ ویلی شو چې واقعي یو ښه سټیپ دی یا تنخواګانې اضافه شو نو ته ولې دا قیاس کې چې دا مونږ ته به نه ورکوي توقع ساته حکومتونو نه چې یا دا مونږ ته کوم اعلانات شوي دي په دې د عمل مونږ مطالبه وکړو دلته نه چې دا تاسو کوم اعلانات کړي دي په دې باندې عمل درآمد لازمي دی که تاسو عمل درآمد ونه کو نو الیکشن کې به عوام تاسو سره تاوان به نه کوي الیکشن کې تاسو ته عوام ووټ نه ورکوي نو په دې حواله باندې مونږ دا ګڼو چې په دې حالاتو کې په دې مشکل حالاتو کې په دې معاشي کرایسس کې کم اعلانات شوي دي دا کافي نه دي لیکن پیشرفت دی مثبت یو تبدیلی ده چې مخکې لا مونږ روان یو ګورئ سپیک 4 کاله ستا سپیک بند و اوس سپیک ته لږ شان رڼا شروع شوه ایران ترکی افغانستان پاکستان سعودي عرب دا خپلو کې ناست دي ناسته کړې ده او ناسته به هم کوي د امریکې نه علاوه او د IMF نه علاوه دغه ملکونو پاکستان ته ډېر لوی ډاډ ورکړی دی انشاءالله ما ته امید دی چې انشاءالله العزیز انشاءالله العزیز د جون میاشت اخره پورې یا جولای شروع کې تاسو په د ملک حالات وګورئ په خپله به فرق راځي دومره فرق به نه راځي چې مونږ چې چینی به 55 روپۍ ته ورسي یا زوړ ریټ ته ورسي ډالر به 100 ته ورسي یا پټرول به 100 دا به نه لیکن دومره به وي چې لږ لږ رو رو رفته رفته مونږ دې طرف ته روان یو چې مونږ عوام ته چې لږ غونډه ته چینج راشي نو هم خلک به محسوس کړي خو چې کوم د ضم شوي اضلاع دي د دې لپاره چې کله دا انضمام کېدو دا دی وفاقي حکومت دا وعده کړې وه دا فیصله شوې وه دا صحیح ده چې دې ته به مونږ د چې کوم زمونږ NFC ده د هغې به 3% شیر ورکوو څومره جوړېږي خبرې 100 ارب روپۍ سالانه جوړېږي دا لسو کالو لپاره په دې بجټ کې هم نشته په دې بجټ کې ګورې جي کله چې دا مرجر کېدو او جی زما واحد جماعت وه جی چې هغه د مرجر مخالفت هم کړو جی او مونږ اوس هم کوو داسې نه چې مونږ بس پرېښو دا مرجر واپس کوي که نه نه اوري باوجود دی نه چې ما هلته بلدیاتي الیکشن کې حصه واخیسته ما وزیرستان وګټل ما جنوبي وزیرستان وګټل ما هنګو وګټل ما مومند وګټل ما باجوړ وګټل ما وګټل دا ولې وګټل چې خلکو ته پته وه چې دوی د قبایل اواز اوچت کړی دی زه اوس هم اوچتوم په دې حکومت کې ناست هم اوچتوم
کمې وعدې شوې وې هغه وعدې پوره نه شوې. ګورې جي هغه خلک تاسو نه څه غواړي؟ سړک غواړي، تعلیم غواړي، نوکریانې غواړي او هسپتالونو کې سہولیات غواړي. دا غواړي که نه؟ نور خو څه نه غواړي. نو تاسو ګوره تېر د صوبایي حکومت ته چې کوم مرکزي حکومت د مرجر اضلاع په حواله باندې کم پیسې ورکړې وې د هغې خو تحقیقات روان دي. هغه چېرته لږدلي دي؟ به پته لګي اوس که نه؟ اوس به راځي قوم ته به پیش کېږي چېرته لږدلي. خپل ترقیاتي په دې پیسو باندې خپل علاقې ته پیسې لېږلي دي. نن تاسو وګورئ ستا صوبه دلته دا صوبه نن د ایم ایم اے حکومت نه والا تر نن حکومت پورې لږ ته موازنه وکړه، لږ موازنه وکړه. هغه وخت کې 300 ارب قرضدار ہو یا 60 ارب قرضدار ہو یا 100 ارب قرضدار ہو. بیا نیشنل پارٹی حکومت راغو څومره قرضدار ہو. نن ستا صوبه 900 ارب قرضدار دی. پیسې شوې. ایشیا ډیولپمنٹ بینک ته پیسې ورکړې وې. دا بی آر ټي د 28 ارب ته 50 ارب ته لاړو، بیا 60 ته لاړو، بیا 80 ته لاړو، اوس 1 خرب ته لاړه. معلومات خو کول پکار دي. دا پیسې چېرته لاړه؟ کوم خوا لاړه؟ تاسو به تحقیقات کوئ. خو بل کوېسچن دی ټیک د عمران خان حکومت او هغه نه زه بریک لم زموږ کوېسچن دی. نو د عمران خان په حکومت کې تاسو وایئ چې موږ ته د صوبې ته پیسې نه میلاوي دي، لږې میلاوي دي، چې کوم حق هغه نه میلاوي دي. خو چې کله نه د پی ډي ایم د شهباز شریف صاحب حکومت راغلی دی د نیټ هایډل پروفیټ 1 روپۍ نه میلاو شوی، 1 روپۍ یو تانیز نه میلاو شوی. تقریبا دا د دویم بجټ چې تاسو نو دا ولې نه میلاو شوی؟ د وقفې نه پس. ګرانو کتونکو یو شان د ماپلو جی ګرانو کتونکو د مینه پس تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. جلیل جان صاحب د وفاقي حکومت موږ ته د نیټ هایډل پروفیټ چې کوم پیسې دي یا زموږ د ګیس چې کوم لیوي دي یا دغه پیسې هغه موږ ته نه دي راکړي، ولې نه راکړي؟ او آیا دا موږ ولې نه راکړي وزیر اعظم صاحب؟ دا خو زموږ حق دی. زه د جمعیت العلما نماینده یم دې وخت کې. زه به تا د جمعیت العلما کارګزاري به وښیم. د دې صوبې هم د صوبې حق لپاره د صوبې د ښیم درته اوس تاسو د دې صوبې هم دا اعتراف وکړئ. جی دا اعتراف وکړئ. جی 2002 کې ایم ایم اے حکومت و. جی دا جمع اسلامي علما سره مخ ناست دي. سراج صاحب وزیر خزانه و. اکرم دورانی جرګه جوړه کړې ده. د جمعیت العلما جرګه نه وه، دا قومي جرګه وه. دا ډاکټر صاحب قومي جرګه اسلام آباد ته لاړه. حکومت زما اینټي مشرف ما هغې نه خپل حق وروړی ټول مني. مونږ دا ویلو چې دا د اکرم خان درانی یا د جمعیت العلما کریډ نه دی، دا د خیبر پښتونخوا د قوم کریډ. بالکل ټیک دا خو منې که نه؟ بالکل منو. بیا هغې نه پس این پي هم سټرګل کړی دی. لکه تاسو چې تاسو یو فیصله وکړه، د هغې فیصلې لاندې بیا این پي ته هم پیسې میلاو شوې. دا حقیقت زموږ فیصلې په بنیاد باندې این پي ته میلاو شوې. بیا یو سلسله شروع شوه. زما مخالف مشرف و، ٹھیک شو. لیکن دلته عمران حکومت و مرکز کې او پرویز خټک 10 کاله دلته و. ما ته د هغه کارګزاري خو هغه څومره وروړي دي صوبې دپاره ما ته دې وښایي. محمود خان و 15 چلو 10 کاله وګوره او تاسو سره ما ومنله که نه؟ ته ما ته کراس کوېسچن مه کوه. زما خبره پوه شي. زه تاسو خبر کوم. زه هم چې لږ ریکارډ درست شي که نه. ته اوس کوم که نه؟ د دې صوبه کې سره وګوره که نه زه لږ ستاسو خبره زه تصحیح کوم. تصحیح کوم. بیا چې کله په دې صوبه کې دوه حکومتونو، یو پرویز خټک و بیا محمود خان و. په مرکز کې صرف 3.5 کاله وزیر اعظم عمران خان و. هغې نه مخکې 4 کاله 4 کاله 1.5 کاله ستاسو برابر شي. دا دی په دې چې 2 کاله نور کړی که څه ته مانه د 1 کال حساب غواړې او 4 کالو حساب د عمران نه غواړې. ټیک شو وره که نه؟ هغه خو نه یې ورکړی که نه؟ نه دې ورکړی که نه؟ هغه خو تاسو کومه خو تاسو ولې نه ورکړی؟ بیا ووایه چې هغه نه دي ورکړي. تاسو مونږ ورکوو انشاءالله. کله به ورکوئ؟ خیبر پښتونخوا گورنر د مرجر اضلاع لپاره تقریبا 20 ارب نه زیات یو هغه کړي دي او دې نه پس هم روان دي پیسې. زه به تا ته پریس کانفرنس په ذریعه تا ته کوم تم خیم چې ما دا مرکز نه دومره پیسې وروړي خو پایپ لاین کې روان دي. صبر وکړه، لږ صبر وکړه، مرجر اضلاع به راځي او موږ ته به انشاءالله د جمعیت العلما ته او د گورنر اعلان ونه شو او موږ له بجټ ګولې نه ولې ونه شو بجټ کې دا تاسو ته خیمه چې موږ ته څومره پیسې ملاوېدو والا دي او څومره به ملاویږي او څومره پایپ لاین کې دي انشاءالله ولې دا خبره خو نه دا خو د بجټ خبره هم دي لیکن دا نیټ پروفیټ پیسې چې دي هغه خبر پولیس خبره خو نشته. نو یو کار نشي کنه وګوره خو زموږ حق دی دا زموږ نه ورکړی کنه معلومات کوي. زموږ د دې صوبې چې کوم اوس موجوده نگران وزیر خزانه دی احمد الله خان هغه په خپل پریس کانفرنس کړی په دې باندې هغه کړی بیا وزیر اعلی خیبر پختونخوا جناب اعظم اوسر وزیر اعلی نگران چې کوم دی زما اعظم خان هغه وزیر اعظم ته خط لیکلی دی ٹھیک ده خو نه دی ملو شو پیسې ځکه
ساتھ لے کے لے گا نا پکار جو تسلی اور کو ملاو بشی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہائر ایجوکیشن کے لیے جو 135 ارب روپے رکھے گئے ہیں تو آپ کے خیال میں جو خیبر پختونخوا کی جو جتنے بھی جامعات ہیں جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ تو مالی خسارے کا شکار ہیں اور دوسرے ملک کے دوسرے یونیورسٹیز وہ بھی مشکلات کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ 135 ارب روپے یہ کافی ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پالیٹکس اور اکنامکس آپس میں کافی کنیکٹڈ ہیں, جی لیکن میں کوشش کروں گا کہ پالیٹکس پہ بات نہ کروں, اکنامکس پہ بات کروں گا. دیکھیں یہ جو آج سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں نا, یہ صرف اس موجودہ حکومت کی وجہ سے نہیں ہے. پچھلے جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں, پارٹیکولرلی جو لاسٹ گورنمنٹ ہے, اس کی پرفارمنس بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے, کمال کی نہیں رہی ہے. آپ نے کہا کہ یونیورسٹی جو فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی ہے, سو یہ جو 135 کا فگر بتا رہے ہیں, یہ ٹوٹل 135 کا فگر یونیورسٹیز کو نہیں مل رہا. یہ ایچ ای سی کو الاؤڈ کیا گیا ہے, جس میں ریکرنگ جو گرانٹ ہے وہ صرف 65 ارب روپے ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس 65 ارب کے اوپر انہوں نے ساری یونیورسٹیز کو چلانا ہے. اب پچھلی گورنمنٹ کو آئی ڈونٹ نو ان کی کیا پالیسیز تھی, لیکن انہوں نے ایک چیز کو اپنا مشن بنایا ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ نمبر آف یونیورسٹیز بڑھاتے رہو, پھر اس میں پولیٹیکل ہائرنگ کرتے رہو. تو آپ کے فنڈ پچھلے 3-4 سال سے منجمد ہیں, اتنے ہی مل رہے ہیں جتنے 3-4 سال میں اس میں اضافہ نہیں ہوا, لیکن نمبر آف یونیورسٹی جو ریسیونگ آپ نے بڑھا دی ہیں. تو الٹیمیٹلی بڑی بڑی یونیورسٹی میں نے فائنینشیل کرائسس میں جانا تھا, اور وہی وجہ ہے کہ لائک میں یہاں بیٹھا ہوں اور ایڈ ہاک ریلیف جو لاسٹ ایئر کا تھا وہ مجھے ابھی تک ریسیو نہیں ہوا ہے, جو ڈی آر اے دیا گیا تھا وہ مجھے ابھی تک ریسیو نہیں ہوا ہے. سو یہ پرابلمس تو ہمارے سامنے کافی زیادہ ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو 65 بلین روپیز یونیورسٹی کے لیے ریکرنگ گرانٹ کے طور پہ رکھے گئے ہیں ایچ ای سی کے پاس, یہ سفیشینٹ ہوں گے. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ جو پالیسی ہے وہ کیٹاسٹرافک ثابت ہوگی, اور جتنے بھی آپ کی ہائر ایجوکیشن ہے خاص طور پہ, جو کہ الٹیمیٹلی آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ انوویشن کو افیکٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کنٹری گرو کرتی ہے, تو وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اسی لیے ہر دوسرے دن آپ اساتذہ ہوں, چاہے وہ اسکولس کے ہوں چاہے وہ یونیورسٹیز کے ہوں, وہ آپ کو سڑک پہ نظر آتے ہیں. ایک سال سے تو پشاور یونیورسٹی کے لوگ جو ہیں وہ اسٹرائک پہ ہی ہیں. بالکل. یونیورسٹیوں کے سورس آف انکم کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے, معلومات ہے؟ سر دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن جس کا کام تعلیم کو جو ہے نا پروڈیوس کرنا ہے, پیسے کمانا نہیں ہے. تو پیسے بہت کم ہے, سرکاری یونیورسٹی میں زیادہ تر غریب لوگ جاتے ہیں. غریب لوگ امیر تو کہیں سر 27,000 ہے نا, جبکہ وہ 65,000 اور 70,000 لیتے ہیں. سر اس میں جو سبسیڈائز ہوتے ہیں. سر اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے میں بتا دیتا ہوں. ایک تو نمبر آف یونیورسٹیز انہوں نے اتنی بڑھا دی ہے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہے نا ڈپارٹمنٹس میں کم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایکسپینڈیچرز دیکھیں تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں, الیکٹریسٹی ہو گئی اینڈ آل دیز تھنگس. تو اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ سے ریونیو آ رہا ہے اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ فیسز کو بڑھائیں. اگر آپ فیسز بڑھاتے ہیں تو جو غریب کا بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے پھر وہ پڑھ نہیں سکتا. تعلیم پر تو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ایکسپینس تو نہیں, اخراجات تو نہیں ہوتے, وہ تو انویسٹمنٹ ہے. قوم پہ آپ نے انویسٹمنٹ کریں گے, آپ کی یونیورسٹی میں لوگ پڑھیں گے, اچھی کوالٹی ایجوکیشن ہوگی تو آپ کا عمل آگے بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب سر ون مور تھنگ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی جو پریویس گورنمنٹ تھی اس نے ایک آرگومنٹ پروموٹ کیا, وہ یہ کہ یونیورسٹیز اپنے پیسے خود کمائیں. میں آپ کو پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز کا کام پیسے کمانا نہیں ہوتا, ان کا کام ایجوکیشن جو ہے نا اس کو پہنچانا. پھر تو سرکاری یونیورسٹی ختم کر دیں, پھر تو پرائیویٹ یونیورسٹی جو وہ ہے تو وہ کماتی ہے نا. ڈاکٹر صاحب صرف ٹائم ہم کم دیکھو مونږ 13 ورځو کې کور کمانډر پیښور سره ملاقات کړو. هغه دا ویلو چې د 3 ټریلیون ډالر زموږ سره دلته کې ماین اینڈ منرلز د ذخایر دي, نو چې دا دومره موږ سره ذخایر دي د ماین اینڈ منرلز او لیتھیم د موږ سره کوګورو نو کاپر دی, سنگ مرمر دی, ٹھیک ده, ایون زمرد دی او چې کوم جیمز اینڈ ایوریثینګ. دغه باوجود مونږ ولې ترقي نشو کولی, او د دې دا فیصله به څوک کی چې ګنې دا راشي څوک انویسټمنټ راولي دلته کې به دې باندې کار وکړي او راشي دا مارکیټ ته راولي, نو دا به کله کېږي؟ بالکل وقار شاه صاحب, دا معدنیات چې کوم سورس دی انکم دا زموږ د صوبه خیبر پختونخوا یعنی زموږ درې یو دا پاور سیکټر هایډرو پاور جنریشن دا زموږ یو ډېر لوی سورس دی او دې کې ډېر لوی اضافه کېدی شي. او دویم دا چې کوم معدنیاتو تاسو ذکر او دریم بیا ټوریزم, دا درې زموږ دا غټ سورس اف انکم دي زموږ صوبې چې دا زموږ صوبه چې دا ښه مالداره صوبه کېدی شي, د دې په بیس باندې ټول پاکستان کې مالداره صوبه کېدی شي. خو ظاهره خبره دی چې کوم ډیولپمنٹ دی هغه نه کېږي لګیا دی, چې کوم استاد ماربل چې کوم انډسټري دا ظاهره دنیا کې چې کوم اونګه ماربل پیدا کوو نو دا یو بهترین ماربل لګنای,
خو د هغې دپاره چې کوم مشنري استعمالیږي نو هغې کې ډېر لوی ضایع کېږي، ماربل ډېر زیات ضایع کېږي، مطلب بلاسټینګ باندې خو نیم تقریبا ځای شي. 45% ضایع کېږي. نو هغه انویسټمنټ غواړي، هغه انویسټمنټ اپورچونیټیز غواړي، هغه پرووایډ کول غواړي. او دغه